السلام علیکم دوستانو، زمونږ او ستاسو د ایمان دی الله پاک د ټول جهان پیدا کړی دی او الله پاک د ټول جهان مالک او هغه هر څه کولی شي. الله تعالی د انساني پیدایښت کې دا خط ټاکلی دی، یو کس مړ شوی انسان د بیا د قیامت په ورځ باندې راژوندی کیږي. ځینې وخت الله پاک د قدرت د ښکاره کېدلو دپاره انسانانو ته داسې معجزات ورښیي غوره انسانان په سمه لار شي. دغه شانته یو دردناکه واقعه په پنجاب کې یو قبرستان کې شوې ده. کله چې د کلي یو سړی مرګ وګڼل شو، کفن او غسل ورکړل شو، بیا یې قبرستان ته یوړل شو او جنازه وشوه او مړی دفن کېدلو ته د دې په انتظار کې پروت دی چې څه رشته دار روان دي، رشته دار ویني. په دې وخت کې الله تعالی خپله معجزه قدرت ورته وښودلو. مړي په لاس کې حرکت محسوس شو، په مخې خوله خم راغله. رښتیا خبره ده الله پاک چې ساتي نو انسانان خو هېڅ هم نشي کولی. دا واقعه په پنجاب په ناروا ضلع کې شوې ده، مخې ته راغلې ده. د مړي د په وجود کې ساه راتلون سره سمدستي د هسپتال ته اطلاع ورکړل شوه. د امبولانس د رسېدلو سره مړی پکې اچول شوی دی، هسپتال ته یې وړلی دی، علاج یې شروع دی. کله چې د دې په خبر باندې په سوشل میډیا باندې خبر خپاره شوه، خلکو دا دروغ وګڼل. تاسو ته دا وایو چې دا بالکل حقیقت دی، دروغ پکې نشته. داسې په ډېرو ځایونو کې دا ډېرې واقعې شوي دي. یو مړی کس په دننه قبرستان کې کېښودل شوی دی او واپس راژوندی شوی دی. عزتمنو، هېڅکله هم داسې فکر مه کوئ چې داسې خبرونه به دروغ وي، ځکه چې د الله پاک ذات ډېر لوی دی. ځکه چې په دې دنیا کې چې دا څه دي نو د الله پاک پیدا کړي دي. فرشتې، اسمانونه، ځنګلونه، هر څه د الله پاک تحقیق دی. یو مړ کس د ژوندي کول دا د الله د پاره هېڅ مشکله نه دي، څه مشکله خبره نه ده. ویډیو تر اخره پورې کتلو پورې ډېره مننه هم کوم. خو تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما د زموږ هم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره زر ټالی نشان وه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.